په امتحان کې د کامیابۍ لپاره دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز پیپر به ورته بالکل د اسانه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک د صحت نه مزه اخلئ. الله پاک دې زموږ ستاسو ټول مشکلات دا ختم کړي. د څومره هلکانو یا د جینکو پیپر وي، الله پاک دې ټول په دغه امتحان کې په دغه پیپرو کې دا پاس کړي. اصل کې امتحان هو د آخرت امتحان دی، او د دنیا کله یو امتحان وي، کله بل امتحان وي، کله بل وي. د دنیا دا ټول ژوند دا په امتحانونو کې تیر شي. نو په دې امتحانونو کې الله پاک موږ تاسو فسټ راولي، او آخرت چې کوم غټ امتحان دی په هغې کې الله پاک ما ته د کامیابۍ راکړي. نن محترمو کوم وظیفه ده، دا د امتحان کې د کامیابۍ لپاره ده. انسان پیپر ته کښېني او د مخکې نه دا وظیفه کړي، نو د پیپر بالکل اسان وي، هېڅ مسله به ورته پکې نه وي. بعضې وخت کې هلکه ټوله شپه کښېني، ساره پورې کار وکړي، هفته مخکې ناسته وي، میاشت مخکې ناسته وي، هر ډېر زیات کار وکړي، خو لیکن کله پیپر ته کښېني یو هم پکې نه راغلی. بیا کله حیران یو چا ته ګوري، کله پریشان بل چا ته ګوري چې زه اوس څه وکړمه. نو د پیپر نه مخکې چې کله ما ورته روانېږو د کور نه ځو، او دا وظیفه ما ورته وکړله، انشاءالله العزیز پیپر به ډېر زیات اسان وي، او داسې سوالونه به وي انشاءالله ستاسو د خوښې سوالونه به وي. لومړۍ وظیفه دا شوله چې کله ما ورته پیپر له ځو، د کور نه وځو، نو د 10مې سپارې یو آیت دی، فإن حسبک الله هو الذي أيدک بنصره وبالمؤمنین. چې کله موږ د کور نه وځو، نو دا وظیفه به وپېره وکړو، دا وظیفه به وپېره وکړو. خو چې کله ما ورته ځو، اول ته کې امتحان حال ته دا ورننوځو، په دغه ټایم کې به آیات الکرسي دا به 3 پېرې وایو. کله چې ما ورته له پیپر راکړي او ما ورته پیپر ګورو، د هغې نه مخکې به سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نو دا وظیفه به د پیپر شروع کېدو نه مخکې 11 پېرې وایو. او چې کله ما تاسو دا وویله سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، نو بیا به د هغې نه بعد 11 پېرې یا فتاح وایو، یا فتاحو. کله ما ورته یا فتاح وویلې، نو بیا به د هغې نه بعد 2 پېرې والله المستعان علی ما تصفون، والله المستعان علی ما تصفون. بیا به د دې نه بعد 3 پېرې درود شریف وایو او دعا به وکړو، بیا به درود شریف وایو. نو انشاءالله العزیز دومره اسانه پرچه به وي، دومره چې انسان به بالکل د دې وظیفې په برکت سره به بالکل د خپلې پرچې نه به دا مطمئن وي. نو کوشش وکړو دا فسټ ټرم اګزام دا شروع دی، د فسټ ایئر د سیکنډ ایئر دغه شان د 19 او تر د پرپ نه واله نرس د 12 پورې ټول امتحانونه دا شروع دي. نو څومره چې میل وي یا څومره فیمیل وي، نو دا وظایف د هغوی ته وښایئ، په خپل هم کوئ، هغوی ته هم وښایئ. ستاسو د وجې یا زموږ د وجې چا ته فایده رسي، دا ډېره زیاته غټه خبره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.